نن چې تاسو د احتجاجي کیمپ لګولی او دا د څه په حواله و څه په لپاره و ټولو نه مخکې د خپل طرفه د خپلې پارټۍ د طرفه د عوامي پیغام نیوز والا شکریه ده کوم محبوب له حسین علي د پیدا محمد جمعه رحمان شکریه ده کومه چې نن راغله زموږ د احتجاجي کیمپ ته دا احتجاجي کیمپ موږ د دې لپاره لګولی و چې د سکولونو فیسونه په ماشومانو پسې زیات راغلي دي د بجلۍ بیلونه زیات راغلي دي موږ مطالبه کوو چې فیسونه دې معاف کړل شي د سکول مالکانانو له دې حکومت پیکیج ورکړي د بجلۍ بیلونه چې راغلي دي د بجلۍ بیلونه ملا ماتونکي ګراني ده او بیلونه په موږ پسې راغلي په زرګاو کې دا بیلونه د فوري طور باندې حکومت واپس والي کومه بدترینه مهنګایي پر یې قام مسلط ده په دغه مهنګایي کې د کم از کم خلکو سره ریلیف دې ول ورکړي کم سیلاب چې راغلی په سیلاب کې زموږ د خلکو ډېر زیات نقصانات شوي وو په بره علاقو کې کورونه تباه شوي دي د هغو کورونه دې دوباره آباد کړي بیا زموږ په سیدو کې یو کور راتاو شوی بیا زموږ یو اکر رور دی فدا محمد و د هغه کور په امانکوټ کې راتاو شوی دی هېڅ چا ورسره سم امداد ورسره نه دی کړی پکار ده چې فدا محمد سره هم امداد وشي د برسواد د علاقې د خلکو سره هم امداد وشي کومه هسپتال کې چې کومه برتي شوي د کلاس پور په هغې باندې د مقامي خلک والي د ګولکدې د فیض آباد د امانکوټ د سیدو د منګوري خلک چې په هغې برتي شي او کوم خلک چې برتي شوي دا د فوري طور باندې دغه برتي منسوخ کړی شي ام آر آی ماشین روان دی د موجوده ام اس خلاف د باقاعده طور باندې تحقیقات وشي چې دا کوم خلکو روان کړی دی چې د دې ام اس په موجودګۍ کې روان شوی دی که د زړو په زړو په موجودګۍ کې روان شوی د هغو نه د باقاعده طور باندې د پنشن کټوتي دې ورسره وکړي نور چې کوم وړه وړي دوايانې چې کوم اضافه شوې ده دا دې زر تر زره واپس واغستې شي په دې کې د عوامو له ریلیف ورکړي د منګوري کاروباري طبقې له هاکرانو له صحافیانو له سوشل میډیا له باقاعده طور باندې د حکومت ولا بلاسود قرضې ول ورکړي چې د کرونا په حالاتو کې دا خلک چې دی دا ډېر زیات متاثره شوی او د سوات عوام چې دي سیلاب والی دي زلزلو والی دي دهشتګردۍ والی دي کم از کم خصوصي ریلیف ولا ورکول پکار دي نرخونه ورته ارزانول پکار دي نو زه د خپل طرفه د خپلې پارټۍ د طرفه ستاسو د چینل په ذریعه باندې دا مسایل د حل کولو دپاره کوشش کوم او انشاءالله تعالی عوامي پیغام نیوز په ذریعه باندې د دې قام مشکل د دې قام تکلیف چې دی هغه حل شوی دی مهرباني کونسلر جنرال کونسلر رحمت علي د هغه سره هم د باندې خیال کوو چې هغو دا کیمپ لګولی او د څه په حواله و هغو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ملګري چې نن کوم زموږ راغونډ شوي د احتجاجي مظاهره کوله دا په دې سلسله کې وه چې د کوم د سکول د وړو د ماشومانانو د فیسونه چې کوم دي د دې والدین او ټول موږ سواد خلک دا وایو چې یاره دې ته ټیوشنې کار مار نه دی شوی او دا سکول د فیسونه معاف کړی شي نمبر یک خبر دا وه نمبر دو خبر دا چې زموږ د سیدو شریف کومه مقبره چې ده په هغې چې کوم مافیا راوتې دي او کوم تجاوزات یې پکې جوړ کړي دي موږ وایو چې د دې د پوري طور خاتمه وشي درېیمه خبره زموږ دا ده کومه دا ملاتړ مهنګایي چې ده او دا کوم بیلونو کې چې کوم اضافي شوي دي دا خبرې زموږ نه واپس کړلی شي